أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله أولئك في ضلال مبين. اللہ پاک قرآن شریف کی فرمائی ما 13 جمعه په دې خبره کړې ده چې دوه زړونه دي، یو نرم زړه دی یو سخت. هغه زړه چې هغه نرمي او د هغې زړه د وجې نه په سترګو اوښکه راځي، دا کامیاب زړه دی، دا په هدایت دی. هغه زړه چې هغه سخت وي، سخت او هغې سره په سترګو اوښکه نه راځي، دا خطرناک زړه دی. الله وی فیلون، یو معنا دا ډېر افسوس دی، ډېر افسوس. اے بنده تعالی دا سخت زړه نه دی پکار. خلک اوس هم وایي تعالی افسوس دی چې ته پلار نه پېژنې، افسوس دی چې ته کنزل کې. ویلون افسوس دی هغه زړه چې هغه سخت دی. او ویل یو بله معنا هم لري، په جهنم کې یو کنده ده او روزانه جهنم د هغې کندې نه او یا زره کرته امان غواړي، جهنم ته امان غواړي، دومره ګرم دی. ویلون د جهنم هغه خطرناکه کنده ده. چاله للقاسیة قلوبهم عن ذکر الله، هغه ډونو له چې هغه سختی خدای نه یادوي، سختی خدای نه یادوي. او الله فرمایي اولئک فی ضلال مبین، دا خلق دا سخت وړونو والا دا صراحتا په ګمراهۍ سر دي. د دې لاره روغه نه ده، لاره یې نیغه نه ده، لاره یې ګمراه ده، خطا ده. اوس به ته وایې چې دا سخت او نرم به څنګه کېږي، نو د هغې علاج حضور پاک ښودلی. څوک چې د الله ذکر کوي، څوک چې خیرت ځان ته را مخکې کوي، دا زړه به نرمېږي. او ستا لاس کې ده خبره، وایي زما زړه نه نرمېږي. څنګه نه نرمېږي؟ پیغمبر علاج ښیي او ته وایې نه نرمېږي. تلاوت کوه د قرآن شریف، او چې کله د قرآن شریف تلاوت کوې نو وجاړه، او که جړه نه درځي فتباکو شکل د جړغونې جوړ کا، زړه به ښه نه نرمېږي. اخرت ځان ته را مخکې که، قبر او د قبر عذاب ځان ته را مخکې که، د الله ګرفت ځان ته را مخکې که، په خپله به نرمېږي. ذکر کوه، لا اله الا الله کوه، الله یادوه، خندا کمه کوه او جړه زیاته کوه، زړه په خپله نرمېږي. او که ته صرف دنیا ته متوجه او هر وخت خندا خوندي کې او الله ته توجه نه ساتې، د الله ذکر نه کې، تلاوت نه کې، اخرت ځان ته نه یادې، قبر ځان ته نه یادې، به د دنیا ژوند دی او ته پکې یې او دا راته ډېر خوښ دی او دین پورې خندا کې، اخرت پورې خندا کې، او د دنیا د آخرت خبرې درته خوږې نه لګي او ښه درته نه لګي، دا راته زړې خبرې ښکاري، په دې شرمېږې، دا بړه به سختي سخته، دې زړه له به جړه نه راځي. اولئک فی ضلال مبین، الله وایي دا په غلطه لار روانې، ګورې اور ته روانې، ګمراهۍ طرف ته روانې. نو سخت زړه د خدای بدي شي او نرم زړه د خدای خوښي او نرمېږي په څه؟ د الله په ذکر، په قرآن او په تلاوت او په آخرت یاداشت باندې نرمېږي. او سختېږي په دې چې آخرت نه یادې. اے حضور پاک فرمایي یو ځل صحابه وخندل، چې وی خندل رسول الله مبارکو فرمایل لو تعلمون ما اعلمو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. وی چې ما ته څه معلوم دی وغه تاسو ته معلوم شو، نو خندا به م کمه یو جړه به م ډېرې. او نن زمون خندا ډېره ده او جړه ډوشترې نه. کم څیزونه چې حضور پاک لیدلی دي که هغه مونږ ولیدل، هغه مشاهدات کړي دي، هغه لیدل کړي دي، مونږ لیدل نه دي کړي، مونږ نه دي لیدلی. یو سړی چې په سترګو څه وویني یاره پرې راشي، او چې یو سړي په سترګو څه نه لیدلي یاره پرې نه راځي. که ډېر درته یو سړي وي سیلاب را روان دی او سیلاب دی، په ده پړه یاره نه راځي، خو چې دې وویني چې سیلاب راغی او زما د کور نه تو شو، نو بیا دې سامان زغلی، بیا یو خوا بل خوا منډې تړلی وی.
نو حضور پاک فرمائی ارمان دا دے څنګه ارمان دی چې ما څه لیدلی وی او تاسو لیدلی وی جړا به ډېره وه خندا به کمه وه حضرت شعیب علیه السلام په پیغمبرانو کې د لوی درجې خاوند دی او د حضرت موسی علیه السلام سخر دی او مدین علاقه کې د پیغمبر او په مدین علاقه باندې خلکو ته د الله دین خاو بوډا سپینګیرو شو جړا به ډېره زیاته کوله هر وخت به جړل پیغمبرانو ته نقشې ښکاري ما خو درته وي لکه سیلاب چې تا ته وښکاري نو بیا تا لم جړه راځي پیغمبرانو ته هر څه خدای ښیي ورته نو جړل به نو الله ورته فرشته راولېږي د هغه ته تپوس کوي ما هذا البکا ای شعیبه دا دومره جاړې ولې ما هذا البکا اشوقا الى الجنة او خوفا من النار جنت ته د شوق دی او که د دوزخ د اور نه یریږي سړی چې جاړي پسې جاړي په دې جاړي چې اور به راځي د دوزخ د هغې نه یریږي نو پیغمبر خو د اور نه محفوظ او پاک دی او بعضې وخت سړی په دې جاړي چې یخ خدایا جنت ته به ډېر شوق دی خو چې دا جنت به وګټم او که به ونه ګټم د پیغمبر خو کار ټول جنت دی اشوقا الى الجنة او خوفا من النار جنت ته شوق دی او که د دوزخ نه یریږي په دې جاړي حضرت شعیب علیه السلام ورته وایي لا الله لا په دې نه جاړم چې جنت ته مې شوق دی په دې نه جاړم چې د دوزخ نه یریږي ولکن شوقا الى لقائک په دې پسې جاړم چې خدای ستا ملاقات مې نصیب شي نو الله ورته فرمایي جنت ته شوق کې دوزخ نه یریږم ویلا ولکن شوقا الى لقائک یا رب خدای جړه په څه راځي په دې راځي چې ستا ملاقات به کله راځي دې پسې جاړم ستا ملاقات پسې جاړم نو الله ورته فرمایي هنیئا لک لقائي یا شعیب اے شعیبه مبارک دی وي تعالی زما ملاقات هنیئا لک لقائي یا شعیب اے شعیبه زما ملاقات ته تعالی مبارکي اصل چیز دقه دی چې سړی په دې جړه کوي چې خدای درې خبرې شوې دوزخ ته به یا الله دوزخ نه مې بچ کا دوزخ نه یریږي یا په دې جاړي چې خدای جنت ته مې ډېر شوق دی وبرسېږم که نه خو د ټولو نه بهترینه جړه په څه ده هغه په دې ده چې الله تا سره ملاقات به نصیب شي که به نه شي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله بادشاه شو امیر المؤمنین شو خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم او بل شان انسان حضرت ابوبکر د حضور پاک سره چې د ده څومره مینه وه د پیغمبر د سره څومره مینه وه مثالي ده بادشاه یې نه وه خوښه په زور ور په غاړه شوه هغه وی عمر سره بیعت وکړې عمر وی دې خوا که لاس بیعت یې ورسره وکړو خلکو هم بیعت وکړو مسلمانانو چې څومره دي دقه دي چې پریشانۍ جوړې شوې د حضور پاک زمانه کې هم بعضې منافقینو هغې منافقینو څه قصې پسې جوړې کړې د مسلمانانو حکومت او سلطنت یې کم ځای خوښو چا د زکات نه انکار وکړو چا وی چې دا د حضور پاک زمانه کې و بیت المال تشو اوس ډک دی اوس زکات ته اړو ضرورت نشته چا یو څه چا بل څه بس د فورا د هغې خلاف جهاد شروع کړ وی نه زکات به ورکوې بیت المال ډک شو او بیا بیت المال داسې ډک شو چې څومره د مدینې منورې او ګیر چاپېره مسلمانانو کونډې رنډې هغې له فورا تنخواګانې مقرر شوې بیت المال نه چې غریب پاتې نشي او د بار نه به چې کوم مسافر راتلل هغې له به مالونه ورکول دولت به ورکول او دا حقیقت دی رونو اوس هم زه یم که زموږ دا مالدار خلک په صحیح طریقه زکات وباسي په دې وطن کې غریب به پاتې نشي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمای وی لاړم بیت المال له بیت المال مې کته دی خاص دویم نمبر هغه مونږ ورته څه وایو خاص وزیر یا خاص مشیر لاړ بیت المال له چې بیت المال مې وکته
ډېر زیات خوشحاله شو. بیت المال ډک دی، خلک صدقې هم راوړي، خلک زکاتونه هم راوړي او لګیا دي خلک تقسیم هم کوي. د بیت المال چې کوم ناظم الامور او سیکرټري، مونږ ورته ناظم الامور وایو، سیکرټري ورته وایو، هغه نه مې تپوس وکړه چې څنګه چل دی مال خلکو ته په صحیح طریقه رسي. وی او امیر المؤمنین دا وګوره، دا لیست وګوره، هغې کې د مدینې منورې چې څومره غریبانانو، کونډې وې، یتیمانانو، د هغې نومونه لیکلی شوي. یو زنانه وه چې د هغې نوم لیکلی شوی دی په خانه کې، او ورته مخامخ لیکلی هم دي چې دا بیوه، یعنې مونږ په اردو کې ورته بیوه وایو، کونډه ده دا ښځه، خو هغې ته تنخوا نه ده لیکلی شوې. لکه نورو له چې څنګه په یو خانه کې د میاشتې یا د هفتې کوم هغه مال میلاویږي، هغه خانه خالي پرته ده. ما د هغه ناظم الامور نه تپوس وکړو، مې دا ښځه جمدی ده وي یو، نو دې له ولې نه ورکوې؟ وایي ما ته پته نشته، خو حضرت ابوبکر صدیق وایي چې دې له مه لیږې. ولې مه لیږې؟ وایي دې نه نه یم خبر. د هغه کتلی دا او دا د هغه حکم دی چې د نورو له ورکوې، دې کونډې له مه ورکوې. حضرت عمر ویل کې مې سوچ وکړو چې حضرت ابوبکر خو زیاتې نه کوي، خو څه چل شته، څه وجه به یې خفه دی ته که څه مسله ده. وی نوم مې هم د هغه ښځې معلوم کړو، محله مې وله معلومه کړه. ما وی زه ګورم معلومات کوم چې اخر ولې نه ورکوي، او ځکه دې نه ورکوي زه به ولې د خپل طرف نه څه مقرر کړم چې دا کونډم ده، خاوند یې مړ دی، درک یې نه لګي، دې له خو ضرور ورکول پکار دی. محله مې معلومه کړه، د هغې محلې ته ورغلم، تپوس مې وکړو چې دلته د پلانکي مرحوم ښځه ده کونډه، وی دا مخامخ کور یې دی. چې زه ورغلم کور د دننه نه جرنده و، ما اواز ورکړ ای فلانکې، د فلانکې ښځې زما اواز اورې جواب راکړه، ها وایه. ما وی چې زه راغلی یم، ستاسو ضرورت شته دې درته پوره کړم. ما ته دروازه کولاو کړه. وی ما ته وی چې بچې هر څوک چې زه خو دروازه نشم کولاولی، زه خو معذور یم، د کټ نه پاسم، خو ډېر په تکلیف پاسم، پاسېدی هم نشم د کټ نه نشم، او چې پاسم هم ډېر په تکلیف پاسمه، دروازه خو زه نشم کولاولی. ما ته چل وښایه. وی نه چل خو دا دی چې لاس به د بار نه راښکته کړې، دننه نه زنځیر دی، کولاو به کې، خو دا ده چې بچې څه له راغلې؟ ما چې زه ستاسو خدمت وکړم. وی زما خدمت ته ضرورت نشته، زما ګاونډیان دي هغې روټۍ رالیږي، ښه په ټیم راله روټۍ راوړي راکوي راله. زما ګاونډیان دي، زما د جامو جوړو د هر څه هغوی بندوبست کوي، غږ کوي، او نور زما جت شته نه، بچي مې نشته چې ګنې بچو له ورکړم، رونه خویندې مې نشته، خاوند مې مړ دی، یو سر یم او ګاونډیان زما ډېر ښه خلک دی، هغوی ماله برابر شی راکوي، نور زما جت نشته. وی د پوه شومه چې حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې د بیت المال نه تنخوا یا وظیفه بنده کړې ده، په دې وجه بنده کړې ده چې دا به دا ښځه وایي چې مه راوړه، نه ده، ځکه ګزاره روانه ده. ما وی ښه نو که څه ضرورت دي زه راغلم. وی بچې یو ضرورت مې شته، یو کس راځي هغه یې پوره کوي، خو خیر یو کس دا ضرورت کله انسان دی جوړ ناجوړه نشي پوره کولی، یو ضرورت مې شته، مه یې راته وایه. وی بس داسې ده چې زما دا کور کچه دی، نو دې کې دا خاورې راغورځېږي، دا ځمکه مې د خاورو ډکې دوړې پکې، د دې صفۍ راله پکار ده، زه نشم کولی. او دویم دا بیا دوړې وي نو چې دا راله څوک چلقو کوي، او صفه اوبه راله پکار دي چې ماله دا منګي څوک را ډکوي. وایي ما چې بلکل دا خدمت به زه کوم، اوس زه درننه وځم چې دا کار وکړم. وی نه، چې چا دا ذمهداري اخیستې ده نو هغه نن دا کار کړی، او که ته کې نو سبا راشه خیر. وی سار مونځ مې وکړ، اشراق وغیره چې ورغلمه، دې ښځې له مې اواز ورکړه چې زه راغلی یم او زه دروازه کولاو کړم، درننه وځم چې کار وکړم. وی ما ته بچې نه، نن خو هغه چې څوک مخکې نه کوي دا کار، هغه راغلی و کار یې کړی. ما یې دا خو ډېر ښه سړی دی چې وختي دونه راغلی دی. سار د اشراق نه مخکې ورغلم، بیا مې اواز ورکړی کونډې یې فلان کې زه راغلی یم، پرونی کس یم چې ستا دا خدمت وکړم. وایي ما ته بچې هغه چې کوم کس یې کوي نن وختي راغلی دا کار یې کړی. یا خدای پاکه، بس ما وی هر څوک چې دی څوک نیک بنده دی د خدای، او دی د شپې راځي
او د دې کونډې خدمت کوي د ریاکارۍ نه ځان ساتي چې څوک مې ویني نه مونږ نن سبا خو چې خیراتونه کوو نو دې دپاره نه کوو چې خدای پاک وویني بل څوک مونږ خو چې خلک یې وویني مونږ چې خلک ووایي چې دا نیک سړی دی خلک ووایي چې دې صدقه ورکوي خلک وایي جومات یې جوړ کړه خلک وایي چې دا خو ډېر ښه سړی دی منځونه کوي او چې دا د نیت دی هر څه دی اوبو ته وغورځول عبادت بس صرف اللہ تا خی چې صرف اللہ ته خبردار شي حضور پاک فرمائی هغه صدقه بهتره ده چې په ښي لاس یې ورکړې ده ګس لاس ته ته خبر نشي ما وی دا هر څوک چې دی خو نیک بنده دی د شپې راځي زه بس چې کوي خدمت ما خو د کونډې د خدمت مقصد و چې هغې کوي خدای دې خوشحاله کي کوي دی خو معلومات لرم علم چې دا دې څوک چې روزانه د دې کونډې خدمت له په شپه راځي نو یې رالمه یو ګوټ کې ودرېدم تیاره وه هغه زمانه کې خو ظاهره ده چې ډیوې بجلۍ دا قصې پسې نه وې و یو سړی راغی دنګ لوړ سړی دی او د هغه خپې درزار خیږي او دا مخې په څادر کې سر پټ کړی دی چې ما څوک ونه ویني وی چې یو ځای له راغی نو سپلی ویستی نو ورو ورو په قلار قلار ته نو چې مخکې شو نو بیا سپلی په خپو کړی تیاره د شکي شوم پې مرګري مرګري پیژنې خو پوره مې ونه لیده ورغې د کونډې کور له او د بار نه لاس ورښکته که او ځان ته یې دروازه کولاو کړه او اجازه ته یې وغوښته ما نه خو لرې دی او ورغې دننه کور ته او صیب جارو یې راواخېسته او کور یې وله مکمل لا صفا کړه اوس دا جارو چې سړی وي دوړې خاورې خامخا الوزي په وجود یې دوړې خاورې غونډې والوتې او بیا هغه خاورې رالي بار په ډاټکي کې یا په یو شي کې لوښي کې موږ ته ټاټکې وایو هغې کې وړو په ډیران غورځوي او بیا لاړ هغه چې کوم منګو کې زړې اوبې وې هغې راواخېستې ځان ته یې مخکې وروستو چلقه وکړې کور یې ولې شیشه کړه او بیا یې مشک غاړې ته واچو د څرمنې مشکونه به په هغې کې او پخوا خلکو اوبه راوړې او لاړ چې ته بار کویله په مدینه منوره کې یو څو خواږه کویانو چې اوبه یې صفا وې نورې ټولې مالګیجنې وې مشک یې راوړه او هغه هغه کونډې ته واپس منګي د صفا اوبو نه ډک کړل او بیا ورته واچولې او کونډې له اواز وکړه چې کور مې هم درته صفا کړه منګي مې هم دله ډک کړل سلام علیکم لاړم او بیا ورځان پسې راښکه د بار نه یې لاس ورښکته که ور یې کونډه کړه چې دې خوا را روان دی راځي ګورمه نو ما ورمنډه کړې چې سړی معلوم کم څوک دی چې مې ورمنډه کړه او کلک مې ونیو د ما نه ځان خلاصو ځان یې نه خو مې چې پرېږدم دی چې ما پېژندلې زما دوست دی زما ورور یې ما پېژندلې خو نه پوره دی ګورمه چې څادر نه مې مخ ورته لر که کولو مې که د مسلمانانو بادشاه او خلیفه د حضور پاک حضرت ابوبکر صدیق دی اوهو ابوبکر ما پېژندې وختې چې مې ولیدو مې پېژند ځان دې پټ کړ دا ولې ته څه کې په نیمه شپه راځې ته خو ستا بلا دشمنان دي مدینه کې یهودیان شته منافقین شته ته خو دا حکم ما ته وکړه زه به کوم زما بچی به یې کوي ستا بچي ته دې ووایه غلام ته ووایه ویندې ته ووایه ګاونډي ته ووایه ستا حکم نه خو څوک نه تېرېږي بل چا ته ووایه دا خدمت به کوي دا څه کې دا غټ غټ مشکونه راوړی په شا باندې مسلمانانو بادشاه غټ غټ بار دی را په اوږه کړی دی او دې کونډې له راځي وی ما ته وجړل حضرت ابوبکر صدیق او ما ته وی چې ښه زه به دا بار بلکل نه راوړم دا خاورې په سر نه بار کوم بار به نه غورځوم دا خدمت به نه کوم دا مشک به زه په اوږه نه راوړم دا بار به نه راوړم خو عمره دا ذمواري راکړه چې د قیامت په ورځ به زما بار توړې څوک به وړي د قیامت پر ورځ زما چې کوم پیټې دی او بار دی ته به وړې ستا زوی به وړي زما زوی به وړي غلام به وړي نوکر به وړي څوک به وړي که دا ذمهداري تا سره وي ما سره خو نشته قرآن او سنت خو لا تزر وازرة وزر اخرى که تا سره دا ذمهداري وي نو زه ووایم ما ته په سلګو جاړي حضرت ابوبکر ای عمره پرېږده که په دې بار د اخرت دروازې د بار نه بچ شومه که په دې خدمت او په دې تکلیف د قیامت د محشر د میدان دروازې د تکلیف نه بچ شومه ابوبکر دغه ځای کې خو دې سپلی ویستی نور تیز روان وي هلته دې وویسته څه چلو وایي دا دلته د یتیمانانو کور دی
نو زه په درز نه تلم سپلی مې ځکه ویستې چې د هغوی چنې سره تېرېږم هسې نه دا درزار هغوی ووري هغه ماشومان د خوبه راپانه سي کله چې د الله پاک دې سینه کې او دې زړه کې اخرت را مخکې شي او د قیامت ورځ را مخکې شي دا به نه وي چې د ماړه سخت دی ډېر ملګري ویله مې سخت دی اړه سخت ولې دی یو شی دی یو ټیپر دی پله زور ورکې نو په لاس زور نه ورځي سخت دی سخت لیکن دغه ټیپر تو اوبو کې واچوه اورو پسې بل کا چې دا نرمېږي که نه نرمېږي کاڼې سختي کاڼې اور کې واچوه چې په دې منځ چوي که نه چوي اوسپنه سخته ده اور کې واچوه تاوهه چې نرمېږي که نه نرمېږي د مسلمان زړه ولې سخت دی دا تا په دې د دوزخ د اور تاو نرې تېر کړی هغه سوچ ته نه دی کړی تا هغه فکر نه دی کړی کوم چې زما پاک پیغمبر کړی دی تا هغه سوچ نه دی کړی کوم چې د هغه بیبیانو کړی دی تا هغه سوچ ړله نه دی ورستی هغه لمبه دې ړه ته نه ده درنه کړې کومه لمبه چې ځان ته حضرت ابوبکر او حضرت عمر درنه کړې راکوټې سړی نو رسول الله مبارک چې کوم شارټ لیست جوړ کړی و د جنتیانو د لسو کسانو په یو مجلس کې نومونه اخیستلي اول نمبر وي ابوبکر فی الجنه جنت ته به ځي اول نمبر او په یو موقع نه په ډېرو ګڼو موقعو کې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي ابوبکر جنت ته به ځي او په یو موقع جومات ته راننوت مشکات کې حدیث شته ښي طرف ته حضرت ابوبکر دی او ګس طرف ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ابوبکر یې په دې ښي لاس داسې ونیو او حضرت عمر یې په دې ګس لاس داسې ونیو او صحابو ته یې داسې مخ کړی دا عجیبه خبره ده صحابو ته یې مخ کړی او څه وی هاکذا نبعث یوم القیامت قیامت په ورځ به موږ د قبرونو نه دقسې پاسو دا پیشنګویي شوه چې ما سره به دواړه یو ځای ښخېږي او فرمایي حضور پاک د دنیا مې ابوبکر او عمر وزیران دي او په آخرت کې مې وزیران دي په وزیر د بنده اعتمادي مشورې ورسره کوي با اعتمادي یاره څونه غالبه ده پیغمبر له خو هېڅ هم نشته ولې حضور پاک ژړل حضرت شعیب خو پیغمبر دی ولې ژړل حضرت داود علیه السلام په خدای قسم دومره جړه کړې ده چې علما وایي آدم علیه السلام پسې دویم نمبر جړه داود علیه السلام کړې او دواړو جهانو سردار فرمایي کان اعبد البشر په ټولو بندګانو کې عبادت گزار داود علیه السلام پیغمبر دی پیغمبر له جنت دی بیا هم ژاړي اخرت را مخکې که ته ګورې چې زړه نرمېږي که نه نرمېږي ټول عمر ستا خندا ده او خړتې دی او ګپ دی او شپ دی او چې پاسې دنیا ده او کاروبار دی او ماسپښین دنیا ده او کاروبار دی او ماښام او ماسخوتن دنیا ده او کاروبار دی او د شپې د کاروبار سوچونه دي او میټینګونه دي او دوستان دي او هغوی سره ټول هم دقه خبره تاسو نه وګټلې او ما څونه وګټلې تاسو نه موټرې واغېستې لکه کم نمبر ماډل دی ورېږه ما خو د هغې نه ښه ماډل پیدا کړو دا ماډل دی کم دی اغېستې ورې دې نه ښه پکار دی کارخانه ده ورېږه دې نه غټه پکار دو څونه ګټې څونه ګټم ټول زندګي دې تېره شوه په دې څیزونو کې او ناګانه پړق خېټه به دې وچوي او قر به له به لاړ شي دا کارخانې او دا ماډلې او دا بنګلې به دنه ټولې دقسې پاتې شي زه خو دا نه ویم چې ګناه ده اله صحابو به اوښان اغېستل ښه اعلی اوښان اعلی اسونه به یې اغېستل ته موټر اعلی والا هغې ځمکې نه دي اغېستې مونږ خو دا نه وایو چې ځمکې ماله ولې صحابو ځمکې نه د حضرت عثمان ځمکه نه وه د حضرت زبیر نه وه 6 کروړه درهم د حضرت زبیر نه پاتې شو قرضونه یې هم خلاص کړل وصیتونه یې هم ورکړل 6 کروړه درهم پاتې شو ته پیسې دا نه دا غلط سوچ دی چې مه ګټه او دنیا کاروبار مه کوه مه ګټه او دنیا کاروبار ولې جومات ګوټ کې به ناست دی بچي به دې څه خوري تجارت کوه تکړه شه ګټه کوه صحابه وکړل عبدالرحمن ابن عوف دونه پیسې ورسره چې پخوا د روپۍ به وي نو به زنګ کېدی نو اوښان به یې پرې ګرځول چې صفا شي دا خو د پیغمبر مخکې ورخوا
ولې تبوک په غزا کې چې د 200 لښکر سامان او حضرت ابوبکر راوړو حواله کړه اوښان او ارس او کتې او ارس یې راوړل د حضور پاک ورته دا ویلي چې دونه مال دې ولې ګټلی کوم ځای دې ګټلی دا خو د هغه مخکې په خپله د دواړو جهانو مبارک سردار په صحابو ځمکې ویشلي بنو نذیر علاقه فتح شوه بنو قریظه فتح شوه خیبر فتح شوه هغه ځمکې ټولې په صحابو تقسیم کې واخلئ خو د جربونو نه وي خو بله ستا د خانانو هغه ځمکې نشته لکه څونه چې هغه وي خامدنونه یې کول دغه د کجورې به یې کولې باغونه پکې زه اوس هم تللی وم په دې ربیع الاول کې د خیبر علاقې باندې تېر شوم دومره باغونه دي چې حیران بشي د کجورو دا ټول حضور پاک په صحابو تقسیم کړل غنیمتونه برالل تقسیم بیا کړل واله غنیمتونه یو صحابي وي حضور پاک لمې دغه یې وړل دا تره ورته موږ وایو دا کدو په شان پخوا زموږ د وطن کې کېدی اوس نه کېږي مې وله ورکړې یو څو ټوکړې مې وله یوړې د ډوډۍ مې ورته مخکې کېښولې وی موټې ډک کړه چا سره زر راوړي سره زر پراتو موټې ډک کړه او ما یې هغه کالي راکړل چې دا وایي موټې چې ډک کې د کیلو نه هم زیات دی جوړوي مال بل طرف ته به نه ځي مال ګټل په حلاله ټیک ګټه نیت سوچ ټیک کوه حرامه مه ګټه لګوه په صحیح ځای کې په غلط ځای کې په ډمانو مه لګوه زه خو صدقه کوم جومات کې 100 روپۍ ورکړو په ډمانو 100 روپۍ ډولې ولې هغې ته الله نه ګوري مولیان خلک د ګټې نه منې کوي مولیان په خپله کوي نو تا ولې منې کوي مولیان خلک د تجارت نه منې کوي مولا په خپله تجارت کې تا ولې منې کوي پیغمبر نه یې منې کړي مولا څه مجال دی چې تا به منې کړي مولا خلک د جبې د مال نه منې کوي پیغمبر نه یې منې کړي مولا دې ولې منې کوي الزامات فضول مونږ وایو ګټه خدای مه یېروه رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله خدای مه یېروه مانځه وختي منډه وه ماسپښین مانځه نه لږ مخکې د یو 10 منټه مخکې دا یو 4 رکعته نفل هم کوه ورسره د شپې لږ پاسه الله ته جاړه ته ګوره چې د مال کې به نور هم برکت سکون او اطمینان وي نو مونږ وایي زړه سخت دی صاحبه سخت دی جړه نه راځي نو ته خو اخرت را مخکې کړه چې درځي که نه درځي جړه ولې نه راځي ټول عمر پیسه ده او دولت دی او کارخانه ده او د دې نه زیاتې او د هغې نه زیاتې او د هغې نه زیاتې او چې څوک د دین خبرې تبلیغ والا راشي او 15 منټه راسره کوي نه دین خبرې کوي په تنګ یې استاد جي سره راغلی هله استاد جي زر خبره کوه څوک راشي د مدرسې چنده ده نه غواړي نو تندې دې ورته راتریو کړي هلکه ته خو کروړپتي یې اربپتي یې لکپتي یې نو که یو 2000 روپۍ مدرسې له ورکړې څه کفر در باندې راځي دقل تړه سخت شي اړه نرم کا غریب راغی سو الله دا لرې کوه لرې کوه ورکوه دا پسې نرمېږي غریب فقیر هله بچی راشي کښېنه دلته کښېنه او پیالې چای ولوه شابس راوباسه د جیب نه یو 50 روپۍ څه کېږي په 50 ته مرې په 100 روپۍ مرې که بچي دې پرې نارېږي ورکوله الله به خوشحاله شي زړه په خپله نرم شي جومات له څوک راغی چنده غواړي مدرسې له او شکر وباسه چې زه دومره شوم چې د ما در له څوک راغلی او ما نه مدرسې او جومات له پیسې غواړي مولانا صاحب کښېنه شابه هله پیالې چای ووایه زه چې څه دې وسه کېږي ورکه نه کېږي وایي زه به بیا ما ته پته وښایه زه به بیا درولېږم خفه نه شي دا کبر مونږ وخوړو کبر د تکبر مونږ غر کړو دماغو کې زمونږ د کبر غر پروت دی غر نه خدای ته توجه شته دا نه وایو چې دا هر څه خدای راکړي په دین شرمېږو مونږ په ګیره مونږ شرمېږو په پټکي قسم په خدای خلک شرمېږي په سنت خوراک خلک شرمېږي په ولاړه ټول لګیا دي که په ناسته کښېني نو شرمېږي خلک به څه وي خلک دې په تندر ولګي خو چې خدای خوشحاله په سنتو خلک شرمېږي نن سبا وایي خلک به څه وایي وایي دا خلک به څه وایي خلکو دی خدای بیخو دی کوم ځای کې چې خلک د دین رکاوټ جوړېږي په شړقې ولاړ د پیغمبر تابعداري کوه د الله تابعداري کوه خدای ته جړه کوه ذکر تسبیح لاس کې راواله الله یادوه تلاوت د قرآن شریف کوه ګټه د دنیا چې څومره مال ګټې ګټه سره په حلالو خرچ کا په دنیا کې په ښځه کې چې خیرت کې په کار راشي نو زما ورونو خبره مې دې پورې کوله هغه حضرت ابوبکر وایي زما پیټې به ته قیامت پر ورځ یوسې ته دا پیټې ځان ته رامخکې کړه چې تا له جړه راځي که ته ای حضرت عمر رضی الله عنه
اوهو حضور پاک ته څونه خوښ او څونه نږدې او یو ځل نو بار بار د جنت زیری ورته ملو شوی دی حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه د پیغمبر مبارک رازدارو د حضور پاک ډیر رازونه ورسره پټ پټ صاحب السر ورته وایي حضرت عمر یو ځل غوښتل ته کښېنه حذیفه تا ته حضور پاک ډېرې پټې پټې خبرې کړې دي او ډېر رازونه یې در سره دي وی او امیر المؤمنین وی منافقین یې درته ښولي دي وی او امیر المؤمنین یو یو یې راته ښولي پلانکې منافق پلانکې 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 منافق دی راته ښولي دي زړه کې مې د هغه منافقینو في لیست پروت دی فهرست پروت دی ټول معلوم دی خو ګوره امیر المؤمنین درته یې ښولی نه شم ویرېده اشه عمر ته وښایه چې دا منافقین دی هسې نه توره راوالي او ډس پې شروع کړي او جذباتي وو غوسه ناک وو د دین دپاره امیر المؤمنین نشم ښودلی درته خفه کېږم نشم وی نه 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 ما ته مه ښایه چې تا سره د پیغمبر راز دی نو د حضور پاک راز خو به نه پاش کېنې د نه زه غواړم خو ته یو کار وکړه حذیفه دغه منافقین چې تا ته حضور پاک ښودلی دي یو نظر پرې واچوه چې د عمر نوم پکې شته او که پکې نشته دې ته یاره وایي خو په سلګو په جړا شو په سلګو په جړا شو حضرت ابوبکر صدیق راغی حضرت حنظله له حضرت حنظله رضی الله عنه په لاره روانو او چغې به یې ولې نفق حنظله نفق حنظله نفق حنظله حنظله ګډوډ شوی دی دې زمانه کو حنظله ګډوډ شوی دی ابوبکر مخې له ورغې حنظله څه چغې وې یاره وی ابوبکر چې د پیغمبر په مجلس کې ناست یو نو داسې راته جنت ښکاري او دوزخ لکه چې په سترګو یې وینو داسې مړه کې پرتې به حالت بدلی نه ښځې یادي نه بچي یادي نه دنیا یادی بس جنت او دوزخ په دې سترګو راته بس مخامخ بس داسې ده لکه چې ښکاري او چې کله د حضور پاک د مجلس نه بار وځو نو بیا ښځو سره او بچو سره یو ځای شو نو بیا هم هغه حالت نی کوم چې د حضور پاک سره حالت نو دا خو زیمه چې دا خو نفاق دی یو وخت کې د جنت یاد دی کور دی نه دی یاد هلته د دوزخ یاد دی کور دی نه دی یاد هلته د خدای یاد دی د پیغمبر مجلس کې کور کې د نه بیا ښځو بچو ته توجه ده ابوبکر وی و انا وجدت زه خو دا خو ماتم کېږي واقعي موږ چې حضور پاک مجلس کې ناست یو نو بیا حالت بدلی بس ابناء الاخرت یو چې بس آخرت والا یو او چې کور ته لاړ شو ابناء الدنیا بس بیا دنیا سره راځه د حضور پاک نه تپوس که رسول الله مبارک له ورغه کېناستو مقه چغې وویله نافقه حنظله حنظله ګډوډ دی څنګه ګډوډ دی وی صاحب چې تا سره مجلس کې ناست یو بس مونږ وایو په خیرت کې ناست یو او چې ستا د مجلس نه جدا شو کور ته لاړ شو ښځو بچو سره ګډوډ شو نو بیا هغه حالت نه چې تا سره دی بیا دنیا حضور پاک ورته وفرمایل او لو تدومو که تاسو په هغې حال همیشه یې چې ما سره یې چې ما سره یې په لارو کې په کوڅو کې په کور کې هم ستاسو دغه حالي لصافحتکم الملائکة فی بیوتکم و طرقکم نو فرشتې به سره په لارو کوڅو په کورونو کې په خیرحالي بیا کوي دونه مرتبه به حاضر ولیکن ساعتا هذه کله به داسې کله به هغسې دی ورته ونه وی دی ونه وی چې نه ښځې له به ځې نو ښځه به راته یادي بیا به د نه هغه وخت لږ پیو پوټی خیرت هېر شي بچو سره به ناستې رزق به ګټې پر رزق نشته دا خو د دنیا ژوند دی یارانو دوستانو سره به ناستم کې غم خادي به هم کې بچو له به روزي هم ګټې کاروبار له به هم ځې نوکرۍ له به هم ځې ښکلې جامه به مچې یو صحابي حضور پاک ته فرمایي وایي ما ته خو دا خوښېږي چې زما د پیزار هم خشتی او زما د جامه هم خشتی دا کبر دی وی نه 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 دا خو کبر نه دی ان الله جمیل یحب الجمال خدای ډولې دی او ډول یې خوښي ښه جامه اچوه دا مې دې پورې وي د مارونو ان الله جمیل یحب الجمال
الله ښکلی دی ښایسته دی حسن یې خوښ دی ډول یې خوښ جامه دې ښایسته وي اچوه ګوره د شریعت په دې ټولو خبرو نظر مه کوه شریعت کې تنګ نظري نشته ښکلې پیزار اچوه ښایسته ژوند تېروه ښکلې خوراک کوه ښایسته ژوند تېروه تکبر څه شی دی بل ته سپک کتل چې ښه جامه دې واچوله او ځان داسې د بل نه لوی حساب او بل غریب دی چې ده خو نشته زما خو شته په دغه ښکلې پیزار او ښکلې جامه په داسې طریقه فخر کول چې بل درته سپک ښکاره شي دا بیا ګناه ده موټر کې ګرځه ښکلې موټر ځان له واله او پکې ګرځه خو چې دا نه چې خو زما ګاونډي دي خریب نشته او زما خو شته او دا بل بیکاره موټر دی زما خو غټ دی دا اوس تکبر شو د زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې دا نه چې ټول عمر دغه خو ډېره لویه مرتبه ده که خدای ته کېناستې وړو بس زه دنیا کاروبار نه کوم ګزاره مې کېږي ډېره مرتبه ده ډېره لویه اغار سړی نه شي ګټلی نه ګټه دنیا کې چې اوسېږې رزق زمینداري کوه ګوډچاري کوه تجارت کوه مزدوري کوه نوکرۍ لځه خو الله مه هېروه الله یاد ساته الله ته ژړا کوه الله ته زاري کوه حضرت عثمان رضی الله عنه واقع مې راته اوس ذکر کړه څونه مالدار دومره مالدار حضرت عثمان چې په مدینه کې 2 کسه ډېر مالدار لیکن په خپل مال کې خدای نه دی هېر کړی او مبشر بالجنت یو ځل نه حضور پاک د احد په غر باندې ولاړ دی د هغو جړقید غر په مبارک یې اوچته کړو د غر لیره وبروله اسکن احد غلی شه احد انما علیک نبی یو پیغمبر در باندې ولاړ دی و صدیق یو صدیق در باندې ابوبکر ولاړ دی و شهیدان 2 شهیدان چې دی جمدي خو شهادت په نصیبېږي 2 شهیدان در باندې ولاړ دی یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان یو لور ولا حضور پاک ورکړې وه او وفات شوه بله یې ورکړه او وفات شوه وی ارمان که ما سره درېیمه وي لو کان عندي که ما سره درېیمه وي ابه مې عثمان له ورکړې درته عربي الفاظ دی چې تاسو پوه شئ لیکن چې رابغې حضرت عثمان او په مقبره به تېرېده او په قبر هلکه قبرونو له ځئ تاسو نه د مور قبر له ځئ نه د پلار قبر له ځئ نه له به څه نرم شي حضور پاک فرمایی قبرونو له ځئ د زیارت القبور کوئ شرعي طریقې سره قبرونو له ځئ تذکر الاخره انها دا تا ته قیامت یادوي اخرت یادوي نه ځې نو یاره څوک هم زړه نه نرمېږي څنګه به نرم شي ته لاړ شه د پلار قبر له هلته لږه دعا ورته وکړه لږ تلاوت وکړه ثواب ورته وبخه سلام پې واچوه کښېنه خپله به دې زړه راشي چې او دغه ما مور خو یو ځل به بالښت ته ډډه والې وه ما به وله په خپو چاپي کوله او زما مور خو د دې قبر نه ډېره یېرېده او زما مور خو ما سره ایسی به ورته ما په اوړي کې لګوه په ژمي کې به مې ورته هیټر لګو پکې به بوزې به مې ورته اخو نن دلته پرته زه به هم راځم زما پلار و ما به ولې چاپي کوله ما به ولې په اوړي زور کاو هغه خدای دې نن لاندې په خاورو کې پروت دی زه به هم راځم دا دې ورور مې پروت دی نیا مې پرته ده بچې مې پروت دی فلان کې ته لاړ شه قبر له لږ غوندې کښېنه چې زړه نرمېږي که نه نرمېږي نو ته په 10 کاله کې د پلار قبر له نه دی د مور قبر له نه دی د استاذ قبر له نه دی نو صاحب تا بړه څنګه نرم شي د زړه د نرمېدو کومې فارمولې چې حضور پاک ښودلي په هغې عمل وکړه که خوشحالېږي قبرونو ته تلل مقبرې ته تلل دا مړي الله خبرئ دا خوشحالېږي بلکې تر دې حده پورې علما وایي که د چا نه پلار خفه تلي او مور ته خفه تلي وایي مقبرې ته قبر له وله ډېر ډېر ځه شرعي طریقې سره قبر له ځه شرعي طریقه به راته بل وخت چاته وښیم قبر له ځه انشاءالله نو خدای به یې د نه د مرګ نه پس به یې د نه خدای رضا کړي الله قادر دی د عثمان به راغی په مقبره به تېرېده قبر له به راته حضور پاک په خپله بقي مقبرې ته به ته او چې قبر له به راغی او کې به ناسته نو دونه به یې وجړل چې دا ږیره به یې په اوښکو لمده شوه
دونه به وجړل نو چا ورته وی صاحب د جنت ذکر کېږي نه جاړئ د دوزخ ذکر کېږي نه جاړئ او چې قبر له راشي نو جاړئ او ته څه وایي وی ما د حضور پاک نه اورېدلی دي چې د قبر د آخرت په منزلونو کې لومبی منزل دی لومبی پوړی دی که دا د چا نه ښه شو وروستو به د دې نه ښي که دی خراب او ګډوډ شو وروستو به د دې نه خراب او ګډوډ وی ما د خپل محبوب نه اورېدلی دي حضرت عثمان وی د خپل محبوب نه مې اورېدلی چې قبر د وحدت یو کوټه ده هېڅوک به نه یوازې به پروت د لړمانانو د مارانو جاله ده نو یریږم که نه د قبر د مارونو زړه نرم کې بس دا د خدای خوښي زړه مه سختوئ په تکبر زړه سختېږي کبر مه کوه په عاجزۍ زړه نرمېږي عاجزي کوه دا یو علاج د الله په یاد او په آخرت او په ذکر او په قبر زړه نرمېږي او صرف په دنیا یادولو زړه سختېږي په ژړا زړه نرمېږي په خندا زړه سختېږي زړونه نرم کې نرم زړه د خدای پاک خوښي او سخت زړه دا د الله پاک نیک خوښ صحابه خو لا ډېر لوی خلک دي صاحبه صحابیات یو بیبي ده وخت کم دی ګنې د هغې واقع به مې ویلې وخت کم دی بل وخت به ویم حفصه بنت سیرین ټوله شپه به یې خدای ته ژړل حالانکې د حدیثو استاده زمونږ په کتابونو کې دا چې څومره نن علما وینئ محدثین عرب عجم چې څومره وینئ د دې ټولو په استادانو کې راځي لویه محدثه ده د پیغمبر د حدیثو خدمت یې کړی ټوله شپه به لګیا وه او د الله عبادت به کو جړا به کوله په 3 ورځې کې به قرآن شریف ختمو ته قرآن شریف وایه او ختموه چې تا له جړا راځي او که تا له جړا نه راځي وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا اذا تتلى عليهم آيات الرحمن اذا خدای د قرآن آیاتونه به پې ولوستلی شو خروا په ځمکه به پرېوتل خروا سجدا وبكيا په سجده به پرېوتل او جړا به یې کوله موږ ته چې نن د قرآن شریف تلاوت کوي او ملا صاحب لږ قرات اوږد کړي د سار په مانځه کې نو کله په یو خوا کله په بل سلام وګورې استاد جي چېرته پکې تللی وې استاد جي له دې بوډاګانو غم د سره جوړ نشته دا دونه ودرېدی شي بوډا غریب غږ نه کوي نه کوي دا یو پکې وي که نه د پالیفلامو شیطان د میدان ګرمۍ د خلک استاد ته راوچتئ په کیوازو کې منځ کې شتې راولي استاد جي له دې بوډاګانو غم د بوډا غریب وي وایه موږ څه نه وایو دا یو شیطان دی دا په محله کې یو وي کله ملا پسې خبرې کوي کله وي وختي رالی او کله وي ناوخته رالی او کله وي بانک دی وختي وي او کله وي بانک دی ناوخته وي او کله وي تا په سپېمو کې ګوتې والې په مانځه کې او تا غوږ وګروه او تا دا چل وکړه دا یو شیطان دی دته میدان ګرمې وي میدان ګرمې دا د خلک ګرمۍ چې دا خلک په دې استاد باندې راوچت شي ځان سره خلک راوچتوي اواز به راغی ځای نه کې استاد جي چېرته پکې تللی وې چېرته تللی وم یاره خو خبره مې خولې له راله خو سپکه نه ویم درته چېرته تللی وم کوستان ته تللی وم چېرته تللی وم خو سبق مې له قرآن شریف درته وی که نه ته په قرآن تنګېږې کمبخته صحابو څه چل کړی پته شته راته د شپې به یې لمونځ کو نو د 2 ستنو منځ کې به یې پړې تړلې هلکه نفل خو په ناسته هم صحیح دی پیغمبر په ناسته کړي دي علیه الصلاة والسلام په ناسته پیغمبر مبارک کړي دي او نفل په ناسته بالکل صحیح دي څه خبره پکې نشته خو بیا هم حضور پاک فرمایي د ناستې نه ولاړه بهتره ده د بهتروالي دپاره به یې څه کول د 2 ستنو منځ کې به یې پړې تړلې نو تلاوت به یې د قرآن شریف کو په تهجدو کې په نفلو کې نو چې ستړي به شو خپو به نه شو ټینګولی نو په هغه پړي به یې ځان ور واچو لاسونه به یې پې ور واچو په پړي باندې چې کېنل حالانکې په ناست هم جیز دي نفل هېڅ خبره نشته دونه شوق د ولاړه سره دا چلونه ته استعمال کړه چې تا له جړه راځي او که تا له جړه نه راځي او اخیري به درته ده ویم د جړا برکت اخیري
بدر کې مسلمانان څومره او کافر څومره تقریبا 950 خو خیر موږ زر یادو 1000 کسان کافر مسلمانان څو 313 کافر سره ټولو سره تورې وي مسلح وته وي مسلمانانو سره اته تورې هلکه د زرو تورو اته مقابله کولی شي نه کافر سره 900 اوښان دي 900 مسلمانانو سره 80 دي کافرانو سره 80 اسونه دي مسلمانانو سره 2 دي اغي سره زر توري مسلمانانو سره اته نو پاتره زر تورو مقابله سو کولی شي د کجورو په ډاک د توري مقابله کی نو حضور پاک حضرت علما لیکي چې الته ولا په بدر کې او سفر جوړ کړو د لرګو د سانګو عربی کې عریش وته اوس هملته جومات ته هغه جومات ته مسجد عریش وي د هغې سفر لاندې صحابه وي مونږ خوبونه وکړل او حضور پاک ټوله شپه الله ته جړه وکړه د جړه برکت و نو ودرېده په ولاړه لګیا دی په سر مبارک یې څادر دی او جاړي او څه وایي اللهم هؤلاء حفات خدایا زما د ملګري صحابه خپې بلې خپې دي سپلیم نشته اکثریت پکې سپلیم نه وي او خپې بلې خپې مزل اسان کن عوراتون پروردگار بربند دی بربند دا چې صرف عورتونه پټ دي کمیسونه هم نشته جیاعون اوږې دي اوږې ډوډۍ هم نشته الله وږي دي بربند دي پروردگارا خپې بلې خپې دي سپلیم نشته خرجوا فی سبیلک تعالی روتی دي پروردگار ستا په لار کې اللهم او ان تهلك هذه العصابه کدا ډل هلاک شي لم تعبد الى يوم القيامه قیامت پورې بستا عبادت بیا څوک نه کوي عقل کم دی وایي چې 313 دو تور اتو تورو باندې زرو مقابله وشي هغې شوق کې راغلي و بطرن قرآن شریف کې الله فرمایي لیکن الله پاک حضرت ابوبکر ورغی د حضور پاک نه څادر پرېوت هغې اوچت کو په سر یې ورته واچو حسبک یا رسول الله بس نور مه جړه مه کوه بس چې مرو مړه دي شو جنت ته به لاړ شو هېڅ خبره نشته الله پاک فورا آیت راولېږه سیهزم الجمع ویولون الدبر او 1000 فرشتې ولا خدای راولېږلې 1500 جبریل علیه السلام او 1500 میکائیل علیه السلام دا زر کافران په خدای ذلیله کړل او یې مردار کړل او یې لاسبند وتړلو مکې مدینې ته بوتل بس خدای ته رجوع جړه دا قیمتي شی دی نو د دنیا ژوند دی ختمېدو والا دی تېرېدو والا دی پته نشته چې موږ به پې کله ورځو د چې د په لاره ځم که نه او دا مقبره کې مړې رواني په دې سړک کې ځم مړې رواني دعا هم ورته وکړم تلاوت هم کوم ثواب هم ور وبخم هر څوک چې په پېښور کې نه ښار یو ځای بل دی نو دې ملګرو ته یې ورغې پې بچو نیولې دی ورغې اوس پې په قبر کې کېږدي چې څه به ورسره کېږي د معلوم لکه معمولي جړا کوې خدای ته بس لکه سختي مه کوې لږه خیرت یادوې دنیا ګټې خو خدای ورسره مه یېروې الله مه یېروې لږ ذکر کوې تلاوت د قرآن شریف کوې د شپې لږ پاسې الله ته یو 2 رکعته کوې نفل کوې جومات ته لږ په وخت راځې د ملګرو ګپ شپ او د فیسبوکونه او د میبایلو زموږ زندګي تباه و برباد کړه د دې نه یو بوټې ځان ساتئ الله یې زموږ په زړه کې نرمي پیدا کړي او رب العالمین دې زموږ نه راضي شي که دا یو څو کسانه مړي شوي دي یو خو زموږ د بادرخیلو د کندې سبحان الله زوی وفات شوی دی پرون نوجوانه لکه بله ورځ نوجوان الله دې مغفرت نصیب کړي واقعي غټه صدمه ده وړه صدمه ده او نوجوانه لکه قابله مو او وفات شوی دی الله دې مور او پلار له صبر ورکړي ټول خاندان له او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او د موږ د دې بادرخیلو د کندي د شفیق ډاکټر د هغې مور وفات شوې وه الله دې وبخي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله دې ټولو وارثانو له صبر وکړي او د ملکانو د کندي د ریاض خان د هغې والده وفات شوې وه الله دې وبخي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله تعالی دې په قبر باندې انوار نازل کړي
قاسم خیلو د کندي کې رحمت الله وفات شوی دی الله دې وبخي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي د چارباغ د ډاکټر سیار ډاکټر وندار الله دې وبخي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د مومن آباد د محبوب مور وفات شوې ده الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د مفتی آباد د سید رحمان رور وفات شوی دی الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د ملکزو د نیاز علي رور وفات شوی ښه نیاز علي الله دې وبخي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي د یو ډاکټره ده د امتحان کامیابۍ له دعا غواړي الله دې ولا امتحان کې کامیابي ورکړي او بیماران دي دعاګانې غواړي الله دې دعاګانې قبول کړي او زمونږ ایوب خان د هیډ د هغې ملګری عبدالرحیم مرزا صاحب څه مشکلات یې دي الله دې مشکلات په خیر او په خوشحالو بدلې کړي او همایون صاحب دې زمونږ د هغه ایوب خان دي د ترور زوی دی د هغې والده بیماره ده الله دې ولا روغ صحت ورکړي او الله دې ولا شفا ورکړي دی وی زمونږ امام صاحب په رکوع او سجده کې اکثر 14 ځله تسبیحات وی او کله قاعده کې ډېر زیات وخت لګي د ثنا او فاتحې منځ کې هم ډېر زیات وخت چپي در حقیقت امام له پکار دی بهتره دا ده چې 3 ځله تسبیحات وی 3 ځله تسبیحات زیات نه وی امام او دقه رنګې ډېر زیات وخت نه لګي رسول الله مبارک هم فرمایي چې امام سره که قوم راضي دي خو ډېره ښه ده خو که قوم ورسره راضي نه دی نو په دې کې ضعیفان هم شته په دې کې بیماران هم شته په دې کې ماشومان هم شته نو بیا فلیخفف امام دې تخفیف کوي خو چې کوم سنت مرتبه هغې نه تخفیف به نه کوي سنت به پوره کوي او که قوم سره خوشحالي متفقي نو بیا چې څونه اوږدی نو هغه هم زده کولی شي دعا وکړئ حاجي د رور او مور عمرې له روان دي دعا ورته وکړئ چې الله تعالی په خیر بوځي او دته هم دعا وکړئ چې الله نارینه اولاد وله ورکړي دا کوم مردګانو چې ما نومونه واخیستل ښه او ریشه یېره مې شوه دا خو ضروري خبره وه خره چې یاده دې کړه سبا نه بله ورځ د اتوار په ورځ زمونږ د یوسف احمد مولوي صاحب د مدرسه کې دستاربندي ده د مشکات شریف سبا نه بله ورځ هغه مدرسه به تاسو ته معلومه دا وډیګرام بټۍ سره چې ورته وایي زما زوی د سلمان د هغه کلینیک ته مخامخ لاره تلې ده نو وډیګرام بټۍ په تورنګزو کې هغې کې دستاربندي ده او زما را طرف نه او د هغه را طرف نه تاسو ټولو ته دعوت دی پوه شئ پې داسې 9 بجې ټول ملګري راشئ 9 بجې په هغې کې به شرکت کوئ او ناست به یې زه به هم پکې یم نور علما به هم راځي بیانونه به هم کوي او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې کم دغه طالب علمان دي د احادیثو نه فارغېږي د تفسیر نه فارغېږي نو هغې سره به په هغه دعا کې شرکت وکړئ او بیا به هله راځئ چې روټۍ به خورئ د روډۍ بندوبست به تاسو له کېږي انشاءالله العزیز هغه روډۍ به هم برکتي وي انشاءالله نو بیا به روټۍ خورئ او بیا به هله د هغې نه رخصتېږئ نو چې څومره ملګري یې تاسو دلته موجود یې بې دعوته نه راښه لکه زه دعوت ته له درکړم ټول به راځئ ښه یو به هم نه پاتې کېږي که کوم د کلي دی او که کوم د بار دي او ځان سره ښه ټول خپل ملګري م راولئ ملګري م راولئ چې څوک زما اواز اوري هغې ته هم زما را طرف نه دا دعوت او وینا ده سبا نه بله ورځ د اتوار پر ورځ څویم تاریخ را دی لکه 21 تاریخ د اتوار پر ورځ به ټول راځئ تورنګزو د وډیګرام جرندې سره مدرسه ده ادارة الحدیث هغې له به ټول راځئ که خیر ټولو ته دعوت دی په وخت راځئ او دا څومره وخت هملته تېر کړ د پیغمبر مبارک د حدیثو له طالبانو سره او د پیغمبر مبارک د باغچې نه چې کم فارغېږي هغې سره نو انشاءالله العزیز په هغې به الله اجر درکړي الله به برکت درکړي الله به دعاګانې هم دله قبولې کړي ټولو له دعوت دی ټول به راځئ که خیر انشاءالله الله یې تاسو هم خوشحاله کړي دغه جلسې ته هم دعا وکړئ چې الله یې په خیر او عافیت سرته ورسولې کړي او چې کوم طالبان فارغېږي الله یې د ښکلي عالمان جوړ کړي دا ما چې کوم د مردګانو نومونه واخیستل جان زیب صاحب دي دغه دا نور چې څومره دي دعا ورته وکړئ چې الله تعالی یې وبخي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله یې د قبر تیارې رڼا کړي او الله چې څوک بیماران دي روغ صحتونه ورکړي شفا والا ورکړي او پروردګاره چاته څه مشکلات دي پریشانۍ دي مشکلات او پریشانۍ ولا په خوشحالو بدلې کړي الله زموږ پړونو کې خپله مینه پیدا کړي
خدای زمونږ پړونو کې نرمي پیدا کړي د سخت لن هم خدای وساتي په زنانو ته دعا وکړئ خصوصا زنانه ستاسو خدمت کې چې الله ورله د خیر او عافیت او برکاتو زندګي او د حیا ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین